الرحمن الرحیم. زه د سوات نیوز ټیم شکریا ادا کوم چې هغوی د علیګرامي قبرستان ته راغلو او هغو دا مطالبه زموږ د قوم د ډي سي صاحب سوات جنید خان او میر علي شاه صاحب ایسي کابل په نوټس کې راوسته او هغو په دې کې ذاتي دلچسپي واخیسته او د قومي مفاد تحت هغه مسله حل کړه. زه د سوات نیوز د ټیم ډیره شکریا ادا کوم چې د علیګرامي د قبرستان مسله د حکام بالا په نوټس کې راوسته او زه بیا هغوی ډي سي سوات جنید خان او میر علي شاه صاحب ایسي کابل انتهایی شکریا موږ ادا کوو چې هغوی د میډیا په نوټس راوستو باندې دا مسلې موږ ته حل کړي او امید لرو چې آینده دپاره به موږ د علیګرامي د قبرستان مسلې داسې په قومي مفادو په خاطر زموږ سره امداد. زه د سوات نیوز د ټیم د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې دوی په دومره لنډ تنګ وخت کې علیګرامي ته راغلو. د علیګرامي د قبرستان دا مسله یې لکه راچوته کړه او څنګه چې د قبرستان دا مسله دغه شوه دغسې زه حکومت ته درخواست کوم چې دوی راشي او زموږ د دې لارو د دې روډونو دا مسله هم حل کړي که خیري په خیر خیریت سره د خیره سره او موږ عوام له هم پکار دی چې موږ د دې روډونو د دې لارو خیال ساتو چې چاته ترې لږه تکلیف نه وي. زه د سوات نیوز د ټیم ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه رالو زموږ د علیګرامي د مخبرۍ یو اهم ایشو یو اهم مسله وه هغې اوچته کړه او په هغې بالا حکامو نوټس واخیستو او هغه رالو د هغې نه کم چې ځایونو قبضې وې ځایونه پکې و هغه یې اوار کړو. زه د ډي سي صاحب جنید خان د اے صاحب میر علي شاه او د پټواریانو صاحبانو د ګرداور صاحب عبدالناصر صاحب او د ټي ایم اے کابل ډیره زیاته شکریا ادا کوم او موږ ټولو له هم دا پکار دی چې زموږ کوم ځای کې لاره ده وله ده په هغې کې لکه موږ پړوی کړي دي هغه موږ ورانې کړو. موږ د خپلو مخبرو خیال وساتو. مخبره قبر دا زموږ اخرنی حد دی. موږ له پکار ده چې موږ بغیر د حکومت د نوټس نه بغیر د خلکو د جرګو نه دا موږ په خپله حل کړو. موږ خپلې لارې غټې کړو. موږ د مخبرې خیال وساتو. نه دا ځکه چې دا هر څه پاتې دي هر څه دي زموږ اخرنی حد چې دی دا مخبره ده او قبر دی.